السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د علیشا 007 واده د جماعت یو قاری سره وشو او علیشا د غلط کارونو نه توبه ویستله. اوس د هغه قاری سره د نکاح ویډیو هم راغلی ده او داود شاه او سونیا شاه داسې کومې خبرې کړې دي. نو ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د علیشا 007 او د هغه قاری نکاح ویډیو کتل غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نه به وئ نو زمنګ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو علیشا 007 چې دا د پښتنو یوه فحاشي ډانسره ده او دی هم د ډانسونو نه او د غلط کارونو نه توبه ویستله او چې دوی سره کوم نږدې مسجد د هغې چې کوم امام دی اشفاق مولي اشفاق صاحب سره یې نکاح وتړله او ډېره ښکلې زندګي به دغه مولي صاحب سره تیروي. ملګرو داود شاه دا هم ویلي دي چې زما په تبلیغ کې 3 ورځې ولګولې او هغه 3 ورځو زما زندګي بدله کړه. زه به ځان له اوس د الوګانو یا د ټماټرو ګاډۍ لګوم په پېښور کې او ځان له به حلال رزق ګټمه. نور زه دا نشم برداشت کولی چې زما ښځه یا زما لور دي خلکو ته ځان بربند کړي یا د خلکو ته په سوشل میډیا غلطې ویډیوګانې وښیي چې په هغې باوجود باندې موږ پیسې ګټلې اوس په زه ښایسته حلاله مزدوري کومه. ملګرو سونیا شاه دا هم ویلي دي چې ما ځانه د ګنډلو مشین اغستی دی او زه به خلکو له په پیسو باندې جامې هم ګنډمه او ما د غلطو کارونو نه توبه ویستله او زه به اوس 15 وخته مونځ او دس هم کومه او زموږ چې کوم په یوټیوب باندې چینل دی هغه به زه هم ډیلیټ کوم او زموږ چې څومره هم ویډیوګانې دي او هغه پښتنو ته درخواست کړی تاسو زما ویډیوګانې نورې مه ګورئ او زموږ تاسو ټولې ویډیوګانې ډیلیټ کړئ زموږ تصویران هم ډیلیټ کړئ ځکه چې اوس موږ توبه ویستې ده او اوس موږ نیکې لارې ته راغلي یو. نو ملګرو دا ډېره د خوشخبرۍ خبره ده چې الله پاک په علیشا 007 باندې رحم وکړو او یو عالم سره یې واده وکړو او داود شاه په تبلیغ کې لاړې. نو ملګرو تاسو ته خو پته چې د تبلیغ لاره ډېره رحمداره ده ډېره ښه لار ده. څومره چې هم بدماشان دي څومره هم اداکاران دي څومره هم بدعمله دي هغو چې کله هم په تبلیغ کې وخت لګولی دی نه الله پاک د هغو زندګي بدله کړې ده. که تاسو سوچئ چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې انټرنیشنل ډمان علیشا سونیا شاه او داود شاه خو هغه هم په تبلیغ کې لاړو او په تبلیغ کې د هغو زندګي هم بدله شوه. ملګرو موږ ټول له پکار دي چې موږ په تبلیغ کې لاړ شو ځکه چې په تبلیغ کې سکون او حرام دی ځکه چې سکون صرف د الله پاک په دین کې دی په دنیا کې هیڅ سکون نشته په دنیا کې تش غمونه دي. نو ملګرو زما د طرف نه دغه معلوماتو چې تاسو په دې ویډیو کې وکتل د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.